آیت نمبر 41 دویم رکو دریشتم سپارہ صفحہ نمبر 5 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیة لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون صدق الله العظيم سورہ یاسین آیات نمبر 41 دویم رکو دریشتم سپارہ صفحہ نمبر 5 کتا سولیات شي پرون مونږه په سورہ یاسین کې د الله تعالی د قدرتونو ذکر کړو د الله تعالی د قدرتونو ذکر داده چې الله رب العزت فرمایي چې مونږه مختلف قسم میوجات پیدا کړی دي او دغه شانتي انسانان دي که حیوانات دي او که بوټي دي په دې کې دا مونږه ټول مخلوقات جوړې پیدا کړی دي او دغه شانتي الله فرمایي چې مونږه اورزم راولو شپم راولو او بیا الله رب العزت فرمایي چې دا سپوږمۍ او دغه شانتي د انور په دې باندې د الله تعالی حکم دی دا په یو خپل مزل باندې کوم دی دا تابعیږي او دا پرونه سبق خلاصه و زمونږه نن درس کې الله تعالی قدرتونه بیا ذکر کیږي او په هغه کې ټول کې غټ قدرت د الله تعالی هغه داده چې الله رب العزت اوبو او دغه شانتي دا کشته دا الله تعالی د انسان د خدمت د لپاره تابع کړی دي او د دې مثال دا څنګه دی او دا الله تعالی د انسان خدمت د لپاره داسې پیدا کړی دي دا اوبه چې کم دی دا داسې رواني وي او دا کشته به چې کم دی داسې رواني او د اوبو زور څومره زیات وي دا ډیر زیات وي خو د هغې باوجود دا کشته د الله تعالی په قدرت باندې دا داسې مخالف رواني دغه شانتي بیا تاسو چې کم دی هوایي جهاز ته وګورئ دا جهاز چې کله داسې بره هوا یوخیږي او دا هواګانې چې کم دی ټول اپوزیټ سایډ باندې رواني او دا جهاز پکې بالکل داسې رواني نو دا ټول د الله تعالی قدرتونه دي چې د انسان د خدمت لپاره الله تعالی دا هر څه پیدا کړی دي دغه چې کم دی د حضرت نوح علیه السلام کشته طرف ته اشاره ده د حضرت نوح علیه السلام قوم دا چې کله نوح علیه السلام ته بیزار شو پته وته لګی چې دا قوم اوس دا ایمان نه وروړي نو بس الله ته چې کم دی درخواست وکړو یا الله په دې باندې عذاب راولا الله وته فرمایل چې ته چې کم دی یو کشته جوړه کې او دا کشته چې کم دی درې چته وي نو لاندې پکې حضرت نوح علیه السلام د خوراک سامان کې خودلو په دویم چت کې حضرت نوح علیه السلام ځان سره زناور کې نول او په دریم چت کې د نوح علیه السلام زامن او دغه شانته هغه ایمان والا چې ایمان یې وروړو نو الله رب العزت چې کوم دی برنه باران وکړو او دغه شانته د زمکه نه الله پاک چې کوم دی چینی را شروع کړي او د نوح علیه السلام کشته به کې روان شوله او دغه شانته دغه باران او دغه چینی دراوتلو نه وجه الله تعالی هغه ټول قوم غرق کړو نو الله فرمای من مثله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون چې کله دا کشته خلق او کتل نوح علیه السلام تام باندې عذاب راغلو ټول خلق هلاک شول بیا چې کله دا عذاب ختم شولو او بیا انسانان بیا پیدا شول نو د نوح علیه السلام کشته دا خلق او کتل ګر دا ډیر خشیز دی ور خلق پکې سفر کوي او د نوح علیه السلام پکې چې کم دی بلاشي خلق پدې کې بچ شول زناوران پدې کې بچ شول نو خلکو چې کله کشته ته او کتل نو عقل کې خبر راغله چیرې مونږ تم پکار دی چې داسې یو شی جوړ کوه او د هغه نوح علیه السلام د کشته نه پس خلکو کشتیانې شروع کړي او بیا چې کله هغه ته خلکو او قتل نو پاغي کې لانچونه بیا خلکو جوړ کړل او دغه نوح علیه السلام د کشته نه پس خلکو کشته جوړول شروع کړل خلکو لانچونه جوړول شروع کړل او دا د الله تعالی چې کم دی یو نعمت ته چې د هغه نعمت په بدله کې مونږ ته شکر پکار دی نو په دې آیاتونو کې دا غي ذکر دی وآیة لهم او نخد د دوی د پاره ان حملنا دا چې مونږه اوچت کړی دي ذریتهم د دې نسل د دې اولاد فی الفلک المشحون پکشته کې ډک کړی شوی
وخلقنا لهم او پیدا کړل مونږ دوی د پاره مم مثله پشان د دې کشته ما يركبون هغه سچ دی پکې سورلې کوي وان نشاء او کچرت مونږ او غواړو نغرقهم نغرب کړو دوی فلا صريخ لهم بیا بنسوک فریاد رسوي لهم د دې د پاره ولا هم ينقذون او نه بدوی د پاره خلاص کړي شي وي الا رحمتا مگر پر رحمت منا زمونگا ومتاعا او فائدہ دا الہین ترسمودی پوری واذا قیل لهم الله رب العزت بده کافرانو طویل وی په دنیا کې چې په دې کوم خلکو باندې عذاب راغلیو شام ته تاسو زه او دغه شان ته تاسو نور علاقو ته زه تاسو لک الته وګوره چې داخلك الله تعالی ولې غر کړیو د دې لپاره غر کړیو چې دې الله خبره نه ده منلې نو په دنیا کې الله عذاب راغلي دي او دغه شان ته الله فرمای چې وما خلفکم او تاسو نه رستم عذاب راځي رستو مطلب دا دی که تاسو مړ شوي او ایمان هم نو وروړي نو په آخرت کې به تاسو ته عذاب ملاويږي نو په دنیا کې هم عذاب دی په آخرت کې هم عذاب دی د څه لپاره چا چې د الله تعالی توحید اقرار ونکړو واذا قيل لهم اتقوا او هر کله چې ویل شي دوی ته اتقوا چې او یریږي ما بین ایدیکم لهغه عذابنا چې تاسو پروان دي وما خلفکم او کوم چې تاسو نرستو دي لعلکم د پاره دي چې تاسو به ترحمون رحم وکړي شي وما تاتيهم او نرات لدویتا من آیت سنخ من آیات ربهم لدى الله تعالی درب دنخنا درب دی دنخنا الا كانوا عنها مگر دوی ولها غینا معرضین مخگر زون کی واذا قیل لهم پدې کې کوم دي د کافرانو یو غلطه عقیده ذکر ده واذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا پدې کې د دې عقیده دا ذکر ده چې کله به د کافرانو ته د مسلمانان چې کم پدې کې غریبانانو او دې ته وجه کم دي د مالدار خلکو زکات به ورکولو صدقه به ورکولا خیرات به وسره کولو نو د کافرانو به دا پروپاګاندا کولا وی دې ته چې کم دي تاسو خودیم چې کم دي رزق نه ورکي نو تاسو وته ولې ورکوي خبره باندې پوه شئ چې کله به د غریبانو خلکو سره مالدار خلکو به سره مرسته کوله نو د کافرانو به دا خبره کوله چې تاسو رب هم د غریبانو سره امداد نه کوي رزق ولا نه ورکوي نو تاسو وسره ولي کوي نو الله وتفرمای ان انتم الا فی ضلال مبین الله وتفرمای چې تاسو چې کم دي گمراه زکه داسه خبره کوي په انسان باندې غریبی دا هم د الله د طرف وي او په انسان باندې فراخي دا هم د الله د طرف وي اوس په انسان باندې کمالداری راځي نو په دې کې هم د انسان آزمائش ته چې وای دې په عمل څنګه خرج کړي او که په انسان باندې غریبی راځي محتاجی فقر غریبی نو په دې کې هم د انسان امتحان دی چې دا وسونه صبر کوي نو دا دوانو کې چې کوم دی د الله تعالی امتحانات دي دا څنګه ده چې مالدار نه الله خوشاله دي زکه ارس ور کړی او غریب نه الله خفره زکه سن ور کوي نو دې کې الله فرمایي کافرانو ته ان انتم الا فی ضلال مبین وی تاسو په خپل گمراه نو زکه تاسو چې کوم دی غریب مسلمانانو پسې داسې خبره کوي حالانکه خبره داسې نه ده واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته انفقوا چې خرج وکړئ تاسو مما لهغسنا رزقكم الله چې رزق درکړو تاسو ته الله رب العزت قال الذين كفروا نوای کافران للذين امنوا هغه خلق ته چې ایمان راوړي دي انطعم ایتوام ورکومنګا من هغه چاته لو یشاء الله کچره غستل الله رب العزت اطعمه وطعام به ورکړو دوی ته نو الله متصفر مای و ان انتم نیتاسو الا فی ضلال مبین مگر په واضحه گمراهی کې ويقولون متى هذا الوعد دې کافرانو بدوی خبره دا کوله چې تاسو وای
چې قیامت به راځي. دا قیامت به کله راځي؟ اما تاسو ته بار بار ویلي چې د قیامت صحیح علم چا سره دی؟ د الله تعالی سره دی. البته د قیامت چې کمی نخې دي، د قیامت د راتلو نه پهله چې کمی نخې دي، هغه نخې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خولی دي. هغه کې تقریبا مونږه 12-13 نخې بیان کړې وي، سو وړي نخې دي، سو غټي نخې دي. نو الله پاک فرمای چې کله قیامت راځي، نو قیامت به داسې نه چې پهله نه به आवाज کیږي او پهله به خلکو ذهن ته راځي او بیا به خلک تیاری کوي. ما ينظرون الا صيحه واحده. الله دې جواب کوي چې قیامت به داسې وي چې بدا به یو چغه به وي، یو چغه به وشي، یو شپېلې به اوالي شي، ټول خلک به بس مړ شي. او حدیث کې بیا راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، دا صحیح حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي دا قیامت کې به دونه انتظار نه بوي. وی دو کسان به ولاړ وي او هغه به کپڑے به اخلي، نو یو کس په ولا کپڑا داسي اچولي او بل به داسي چکي، دا د تان نه به تا وکړي نه چې قیامت برای شي. دونه قیامت به چې کم دي بدونه افساد به نوي. او دا شان نبی له صلوات و سلام فرمای یو سړی به چې کم دي نوړې اله خلک به اچي، دا نوړې بلا تیر شي ویني چې بس قیامت برای شي. نو دا چې کم دی قیامت داس نه چې قیامت برازي او دې د پاره چې کم دی اورز لګيږي الا صيحه واحده، بس یو شپېلې به اول شي ټول خلق بمړي شي. او دا څنګه ده چې قیامت به کم دی ناراضي. الله فرمای ويقولون او دا کافران وای متى هذا الوعد، چې کله به پوره کیږي دا وعده. دا وعده نه مراد قیامت. ان کنتم کچری تاسو صادقین رښتیا ویونکې، ما ينظرون دوی انتظار نکوي الا صيحه واحده مگر د یو چغې تاخذهم چې راو بني سیدوي وهم يخصمون او دوی بګي جګړه کوونکې وي. فلا يستطيعون توصيه بیا بدوی نشي کولی وصیت ولا الى اهلهم او نبخل کور لا طرف ته يرجعون واپس لی بشي. واخر الدعوانا الحمد لله.